الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الله پویږي په معنا د دې حروف نزول د دې قران چې شک پکې نشته د طرف د رب د تمام مخلوقاتو نه دی. ام یقولون افتراه، د مشرکان د مکې سوي چې د ځان نه دی جوړ کړی دی، بل هو الحق من ربک، بلکې دا خو حق دی او راغلی دی د طرف د رب ستانه، لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک، چې نه دی راغلی وته یو پیغمبر هم مخکستانه، لعلهم یهتدون، کیدی شي دی په سمه لار شي. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام، الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه او څه چې دی په مابین کې دي په شپږو ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا متوجه شو عرش ته. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، نشته ستاسو د پاره دغه الله نه علاوه نه څوک دوست او نه شفارسي. افلا تتذکرون، اے تاسو دومره فکر نه کوئ، نصیحت نه لې. یدبر الامر من السماء الى الارض، نظام چلونکی دی په خپل فیصلو سره د اسمان نه تر ځمکې. ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون، بیا خیجي هغه ته اعمال ستاسو د هغه غرض دپاره چې اندازه د هغې د زرو کالو ده چې تاسو یې شمارئ. ذالک عالم الغیب والشهاده، دا هغه خدای دی چې پوهه دی په پټو په ښکارو. العزیز الرحیم، او چې زورور دی او رحم کوونکی دی. مونږه سوره سجده شروع کړه، دا د نزول په لحاظ سره 75 نمبر صورت دی، رستو د سوره مومن نه نازل دی، مکی دی. ټول ټال پکې 13 آیات لري، 3 رکوګانې دي پکې، ټولې کلمې شلکم 400 دي او حروف پکې 1500 دي. او مضمون هم هغه دی چې کوم د سوره لقمانو چې پکې د پیغمبر علیهم السلام رسالت، د الله وحدانیت او د الله پاک د طرف نه د منونکو دپاره انعامات او د نه منونکو دپاره سزاګانې ذکر دي. الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام دې ته ووایه الف لام میم، الله پوهیږي په معنا د دې حروفو. ښکلې معنا دا د جلالین شریف ته چې هغه وي والله اعلم بمراده، الله ته یې ښه پته را ده. انسان پکې فایده نقصان نشته، په دې وجه باندې په دې کې د نور تفسیر ضرورت هم نشته، چې کوم کې د انسان فایده نقصان یې الله واضح بیان کړي. تنزیل الکتاب، نزول د دې کتاب چې دا قرآن دی، لا ریب فیه، هیڅ شک پکې نشته، بېشکه من رب العالمین د الله ر طرف نه دی. د څه دپاره؟ ام یقولون افتراه، د دفع کولو د دې اعتراض دپاره چې دی وایي دا تا د ځان نه جوړ کړی دی، بل هو الحق من ربک، بلکې دا قرآن حق دی، رښتونی دی د الله د طرف نه. لتنذر، چې ته پې ویارې قوما، هغه قوم ما آتاهم چې هغوی ته نه دی راغلی من نذیر، هیڅ یو یرونکي، من قبلک مخکستانه، لعلهم یهتدون، دپاره د دې چې په سمه لاره شي. اوس دې ځای کې چې کوم دی نو محمود علوسي صاحب روح المانی کې یوه ښکلې خبره کړې ده چې د دې نه مقصد څه دی چې ما آتاهم من نذیر من قبلک، د پیغمبر علیهم السلام نزول د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبري دا په بني اسماعیلو کې وه. د ابراهیم علیه السلام چې کوم 2 زامنو، یو اسحاق علیه السلام او یو اسماعیل علیه السلام، هغه دواړو له الله پاک دا غوروالی ورکړی چې انبیا د هغوی په خاندان کې پیدا و. خو د اسحاق علیه السلام په اولاد کې چې هغه بني اسرائیلو، د یعقوب علیه السلام د هغه زوی و، په هغې کې 4,000 کم و زیات انبیا را لېږلي. دا کم و زیات پکې ځکه ما ووی چې بعضې تفاسیر وایي 4.5 او په بني اسماعیلو کې یو اسماعیل علیه السلام په خپله پیغمبر و، یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله پاک دلته کې ځکه وایي چې ما آتاهم من نذیر، چې د عیسی علیهم السلام نه چې 110 سال پس او د اسماعیل علیه السلام نه 2000 کاله پس پیغمبر علیهم السلام راغلی. نو یعنی
دا دو انبیا داسې وو چې دي خاص کر په عربو کې راغلي، د عربو ممالکو کې راغلي چې په هغې کې به ذات خود مکه او مدینه دواړه شامل دي. نو دي ته څوک نه راغلي، خواوشا به انبیاو دي ته به د انبیاو تعلیمات را رسېده، خو دي ته ډایرکټ پیغمبر نو راغلی. مکې والا ته مدینې والا ته 2000 کاله شو. په دې وجه الله وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دي ډېر شاړ شوي دي، ځکه چې دا دوره موده وشوه دي ته په مخامخ نه دی راغلی. نو کیدی شي دی لار والي، ځکه د لار اغستو وجه دا ده چې تا چې دي ته کم دین راوړی دی، بیا چې په کومه طریقه ته راغلی چې نه خو ستا په وخت کې علم چې تا د چا نه علم زده کړی وي، په دې وجه استاذ دی نشته، او نه په هغه زمانه کې عالم او تر 40 کالو پورې تام چې کوم دی نو څه داسې خبره نه وه چې هغه د نورو خلکو نه په فصاحت بلاغت کې چې کوم دی نو خو ته ډېر سیوا وې، خوشي ناشنا وه، او د 40 کالو نه پس ناڅاپه دا ناشنا خبرې شروع کړې چې هغه د الله له طرف نه وحی وه. نو دا به ذات خود ستا یو معجزه ده او دا یو ناشنا کار دی او دا یو ښکلې خبر ده. نو چې دي لار والي. الله الذي آغا الله خلق السماوات والارض چې هغه پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، وما بینهما او څه چې دی په مابین کې کائنات دي، فی 6 ایام په شپږو ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا نظام شروع کو د خپل پایه تخت عرش نه. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، نشته ما سوا د دغه الله نه نه څوک دوست او نه شفاعت کوونکی. افلا تتذکرون، یا تاسو دومره نصیحت نه لې. اوس مفسرین په دې ځای کې 15 معنی کوي د دې خبرې چې الله پاک وایي فی 6 ایام او ورسره کان مقداره 1000 سنه، د دې 15 معنی کوي، خو موږ به نه صرف 2 معنی وکړو، ځکه چې زمونږ مقصد خو د پوهې نه دی، نو موږ به نه 2 معنی وکړو. یو الله پاک وایي فی 6 ایام په شپږو ورځو کې، او دلته کې الله پاک وی کان مقداره 1000 سنه، هغه ورځ چې د هغې مقدار د دنیایي ورځو په مناسبت سره 1000 کاله دی. نو مونږه دلته کې د دې نه 2 خبرې ویلو چې هغه ورځ چې د دنیا 1000 ورځې یو ځای کې، نو د آخرت نه یو ورځ جوړېږي. نو دا ځمکه دا په دنیا کې ده او د اسمان چې دی دا په آخرت کې شامل دی، ځکه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته خو د معراج په شپه باندې د آخرت ټولې خبرې په اسمان شوې وي. نو مونږ دا ووایو چې دا 6 ورځې شو، دا 6,000 کاله شو چې الله وایي دا مې په 6 ورځو کې پیدا جوړ کو کائنات. نو دی الله پاک وایي حدیث مبارکه دی چې یو اسمان نه تر بل اسمانه پورې لار چې ده دا د 500 کالو ده. نو فرشته چې راکوزیږي او خیجي، نو دی 1000 کاله فاصله وواله، په یو لحظه کې وواله، خو 1000 کاله فاصله وواله، ځکه د 500 د تلو او د 500 د راتلو. نو چې کله مونږه د دنیایي ورځو چې هغه یو ورځ د آخرت د 1000 کالو برابر شوه، نو الله وی ما ځمکه اسمان په 6 ورځې کې جوړ کړو. نو مقصد دا دی چې هغه د دنیا 6,000 کاله شو. نو الله پاک خو په ان فن کې پیدا کولی شو، نو په دې 6,000 کاله کې څنګه الله پاک دا کائنات جوړ کړو؟ ولې دا دومره لیټ ولی شو؟ الله مونږ ته طریقه وښوله چې یو کار کې به ته تلوار نه کې، یو کار کې به ته تدبیر جوړې، او یو کار کې به ته سوچ او فکر کې او به تدریج به کې، نه هغه کار به ښکلي کېږي. هغه الله چې هغه سره د هر څه کنټرول دی او اختیار دی او کولی شو، هم په ان فن کې نه دي کړي. د انسان د تعلیم دپاره هغه په 6 ورځو کې یا په 6,000 کاله کې هغه ځمکې اسمان پیدا کړي دي. الله پاک وایي بیا یې څه وکړو؟ ثم استوى علی العرش، یعنی یو مرکز یې ځان له مقرر کړو. دا الله پاک طریقه وښوله چې هغه الله چې هر ځای کې حاضر ناظر دی او هر ځای کې موجود دی او د هر چا د پاسه موجود دی. ځکه چې الله پاک اسرائیل علیه السلام له دا طاقت ورکړی دی چې هغه وایي د هغه نه چې کله تپوس وشو، ابراهیم علیه السلام ته تپوس کړو چېرې دا دومره ډېر مخلوق دا ته پېژنې؟ موږ ته خو چې د یو نه 2 د 2 نه 3 شي، نو موږ یې بیا نه پېژنو. نو دا دومره ډېر مخلوق ته پېژنې چې دې نه ته بیا ارواح هلي. هغه ورته وایي
د دې ټول مخلوق مثال ما ته داسې دی لکه په پلیټ کې 4-5 دانې روجي. ابستانه څنګه یې رشي 4-5 دانې روجي. او بل مال الله دا طاقت راکړی دی چې زه په رس کې دې مخلوق ته 15 پیرې ګورم. یوازې مخلوق کې انسان نه دی، د الله پیدا کړی شوی هر مخلوق، کاغه حشرات دي، کاغه نباتات دي، کاغه جمادات دي او کاغه انسان دي. دې ته زه 15 پیرې ګورم. نو چې موږ ته یو پیرې وګورو چې بیا را سره هغه 13 کاله پس ملو شي، موږ چې په لږ سوچ وکړو وپېژنو. نو چې یو بنده ته یو بنده هغه 15 پیرې د ورځې ګوري، دغه نه به څنګه خطا کېږي. نو په دې کې یو سوال بل پیدا شو چې انسان نه روح اسرائیل علیه السلام علی، نو ولې د دې حشراتو هم اسرائیل علیه السلام روح علی؟ ځکه چې اسرائیل علیه السلام په خپله وایي زه د 15 پیرې ګورم. نو په دې کې احادیث ګڼ دي، دغې مسلې ته ځو نه، خو صرف په ضمن کې دا خبر راله ځکه چې دې کې څه حدیث داسې دي چې دې نه الله پاک ډارک روح دي. او د هغه ډارک روح اغستو وجه څه ده چې ډېر څیزونه داسې دي چې الله پاک وایي ما هلکت هذا باطله، ما یو شیز هغه سیوا ناروا، یعنی ناروا نو مقصد موږ فضول وایو، فضول نه دی پیدا کړی، که هغه مار دی که لړم دی او که بل څیز دی د انسان د فایدې لري. اوس مار لړم کې د انسان څه فایده ده؟ موږ به ته ظاهري فایده وباسو چېرې د هغه زهر په کار راځي، دا راځي دا راځي دا راځي، چې انسان لټک ورکي او انسان ترې نه مړ شي، نو د هغه نه خو انسان بدل نه علي، خو دا انسان پې شهید شي که نه شي؟ څومره د فایدې کار یې وله و. مار لړم و لټک ورکړه د شهیدانو په سب کې شامل شي. چې انسان دی نو انسان سره خو به حساب کتاب وکړي، هغه سره خو الله حساب کتاب نه کوي. بس دنیا کې چې ورته سزا میلاو شو د مړ که بس ختم شو. په آخرت کې چې کوم دی نو سزا هم نشته، او دلته کې دلی په آخرت کې کار وکړو. الله وایي یو څیز داسې نشته چې ما د دې انسان دپاره هغه نه پیدا کړي، دا ټول ما د دې انسان دپاره پیدا کړي دي او دا د ده د ضرورت څیزونه دي. لیکن انسان بعضې وخت کې په دې باندې سوچ نه کوي، انسان دې ته فکر نه کوي. لکه نن سبا زمونږ نوی نسل شوی وړه غونته خبره وپېږو چې هغه چې کوم دی نو الله پاک وایي ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، د الله نه ما سوا ستاسو دپاره نه څوک دوست شته نه مددګار شته. او دوست او مددګار نه مقصد څه دی چې ورځ د قیامت شي، حساب کتاب شروع شي، نو هغه ماشوم چې د انسان وفات شوي که یو معمولي ټوکړه ومي، نو که دا پلار یا مور د هغه دوزخ ته روانېږي نو هغه به د لمنې نه راټینګوي. حدیث مبارکه دی. الله پاک ته وایي خدای پاکه دا زما مور پلار دي ته دې وبخې، زما په جنازه کې چې چا شرکت کړی دی هغې م وبخې. الله پاک به ورته وایي ټیک ده ستا بلکل چې کوم دی نو ته په یو داسې حالت کې تلې چې ستا لا عمر هم د دې نه و چې ته زما تابعداري وکړې که نافرماني وکړې، زما په تابعدارۍ کې تلې ستا خبره به زه څنګه وغورځم؟ بس ټیک ده ما ټول بخلي. دا ولی ولا شفیع نه مقصد دا دی چې الله دې انسان د بهانې جوړي. الله پاک به حافظ راوغواړي، هغه ته به وایي زه دله مې اجازت ورکړو، ځکه چې الله پاک وایي من اذن له الرحمن، هېڅوک به سپارس نه شي کولی چې الله ولې اجازه ورکړي. الله به ورته وایي ځه دا ماشوم و ده دا دوره بوتله ته پکې بوځه، نو 10 دانه به هغه هم بوځي. داسې یو 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 نیک سړی دی 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 اخره کې به الله پاک عالم راولي. عالم ته به د عالم په باره کې محمد بن شیباني امام محمد سی ورته وایي هغه چې وفات شو نو یو ورځ چا په خوب کې ولیدو یو عالم، او ورته وایي ستا څه حالت دی؟ الله سره څه معامله وکړه؟ وی الله ما ته ووایي چې محمد سره وکړم. ما ورته وایي چې خدای پاک ستا بنده یم چې سره کې هغه راسره وکړه، خو علم مې ستا دپاره کړی دی. نو الله پاک وایي چې کومې سینې ته زه خپل قرآن او خپل علم ور داخل کړم هغې ته زه د دوزخ ور نه ور داخلوم ځه. نو هغه ورته وایي چې امام یوسف کوم ځای دی؟ چې امام یوسف زمان هم لږ اوچت دی. وایي چې امام ابو حنیفه وایي چې هغه مونږ نه وینو چې په کومو درجاتو کې دی، هغه د هغې نه هم سیوا برتلی دی. نو عالم ته به الله پاک وایي ستا څه خیال دی ته هم بوځه، نو هغه به ترېنه اویا کسان بوځي.
نو ورته به وایي چې خدای پاکه دا خو زما رشته دارو خپل خپلوان وي خو زما هغه مقتدیان الله پاک به ورته وایي چې راټولې کړه یا به ورته چې خدای پاک خو یو دوه نه دي هغې کې خو داسې هم دي چې ما پسې ولاړ دي او داسې پکې هم دي چې په اختر ما پسې راغلي دي او داسې پکې هم دي چې ماړو پېژندلي نه دي صرف په نکاح او په جنازه کې به پېژندلي دي الله پاک به ورته وایي چې که د اسمان د ستورو عمره وي که نه بس بویه ده دا د الله هغه رحمت دی چې الله پاک به د مخلوق د بانه جوړي چېرې دي د دوزخ نه زه وباسم نه د دې نه پس چې کوم پاتې شي به ډېر بدقسمته خلک وي چې هغه د دین هم پاتې شي نو الله پاک وایي ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون دی نصیحت نه دي او نصیحت نه اخیستل څنګه امام ابواللیث سمرقندي رحمه الله یو وړه غونډه کې خبره لیکلې ده لکه څنګه چې نن ما تاسو ته وایي چې زمونږ د نسل پای کې دا خبره لږ اوږده شوه هغه وایي یو هلکو چې هغه به یعنې بچی و د مور پلار چې کوم دی نو کشر زوی و نو هغه به لیټ کور ته راته او لیټ به پاسېدو لکه د نن سبا ځوانان چې کوم دی هغه تر نیمې نیمې شپې پورې چې کوم دی نو ني نو سار بیا خود به خود چې کوم دی 10 نیمې 11 بجې په دې ورځو کې خو یا هغه روټۍ له 12 بجې پاسي نو یا مور به ورته روزانه نصیحت کوو چې ګوره بچی وختي وده کېږه وختي به پاسې د ماسخوتن مونځ به هم کې د ساري مونځ به هم کې خو هغه به چې کوم دی نو اکه 11 بجې د شپې راته او د ورځې به 11 بجې پاسېدو نو یو د یو ورځې پلار ته ووایي شیره زما خو نه اوري ته ورته څه ووایه نو هغه پلار کېنو وی هغه بیا مور ته یې ویله چې زه بیا په بله طریقه پوهېږم بیا هغه ورته لګیا شو چې زویه تا دا مرغۍ لیدلي دي چې دوی د سارې مالې وختي ځي بیا ورته وی چې آو وی چې تا ته پته نه چې دوی ولې وختي ځي دا سارې مالې چې دوی وختي د جالې نه والوځي او ځي نو دا حشرات چې کمی دا ټول روتی دا ماشي میږي یو څه بل څه پرپرکي دی دغه وخت ګرځي تیاری لا نو بس دی ځان موړ د ساري مال دی الله پاک فراخ رزق ورکي او دا چې کمی 10 بجې او 11 بجې پاسي کنه تجارو نه نو هغه وخت دا ماشي میږي چې کمی دا واپس دی اسی ګرځي دیو کړي چې زوی ته نه سن دی جو واغستا ته ما په خبره پوه شوې یا ودی چې او د جی بالکل په خبره باندې دی ورسېدم چې څوک وختي پاسي او وختي مونږ لذي نو دشمن ورپسې خوري او چې څوک لسه 11 بجې باندې پاسي نو بس دشمن بیا تلی بس هغه محفوظ پاتې شي نو څنګه نوې نسل نن سبا داسې لري چې هغې کې سوچ نشته هغې هغه د مقصد دا و چې د سهار وختي پاسه هغه ورته وایي زمونږ زه کشر یم او حشرات چې کوم دی نه هم دا واړه دي نو چې سارې مالې وختي راوځي نو بس څوک یې اوسي نو چې ناوخته پاسي نو بس محفوظ پاتې شي نو الله پاک وایي فلا تتذکرون تاسو دومره نصیحت نه لرئ یدبر الامر من السماء الى الارض دا الله نظام چلی د اسمان نه تر ځمکې پورې څنګه نظام دی ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون چې دا خیږي د دغه نظام کې چې کوم څیزونه الله را لېږلي دي احکامات را لېږلي دي دغه فرشتي وړي د پاره د هغه ورځې چې د هغې مقدار د دنیایي ورځو په لحاظ سره ما تاسو ته ویش 15 مانې دي مونږ به یې دوه کوو خو سبا به یې کوو نن یې صرف رسوو 1000 سنه د زرو کالو عمر دی مما تعدون چې تاسو یې شمارئ ذلک عالم الغیب والشهاده دا اندازې دي د هغه خدای چې هغه پوهېږي په پټو او په ښکارو باندې العزیز الرحیم چې هغه ډېر زورور دی او رحم کوونکی دی د هغه زور دا دی چې کله چې کوم دی نو هغه وغواړي انسان له سزا ورکولی شي خو هغه رحمان و رحیم دی هغه د دې انسان د دې ذهن په وجه باندې په ده باندې رحم کوي یو وړه غونته خبره پکې وکړو چې څنګه د دې ذهن په وجه په ده باندې رحم کوي زورور دی هغه د سره حساب کتاب کولی شي تا ولې سم کارونه کو خو رحمان و رحیم دی د هر یو انسان د هغه د احکاماتو نه جدا جدا اخذ کوي و یو چرسي و هغه سره به هر وخت یو استاد به ورته ویل که جومات ته راځه مړه ځان له دې کار کتلی ټکي مونځ نه کې او ته به دې قبر ته کوزېږي که نه نو هغه ترې نه تنګ شو نو ورته وایي چې استادي بس زه به سبا درځم ته خپل کسان راولې زه به خپل کسان درولم زه سره مناظره کوم که پړ دې کړم جومات ته به درځم
او که پړ مې کړې چرس به شروع کړي. بیا ورته وایي چې بس زه ټیک ده نو وایي خلک ومریان شي شاګردان یې مریان شو. چرسي ته ګوره استاد جي سره دغه ته ګوره وی استاد جي وایي چې بس ټیک ده چې مناظره یې ویلې بس کوو یې ورسره. وی خپل کسان راوست استاد جي خپل کسان راوست. وی هغه ورته چې استاد جي مناظره به کوو خو د الفاظو به نه کوو د اشارو به کوو. په اشارو کې به یو بل سره مناظره کوو. وی استاد جي ورته وایي چې زه ټیک د زره باندې سوال وکړم کته کې. بیا ورته چې نه ته وکړه. وی استاد جي ورته داسې کړه یو ګوته یې ورته اوچته کړه نو بیا ورته دوه داسې کړې. نو استاد جي ورته داسې کړه 5 ګوتې ورته اوچته کړه نو بیا ورته داسې کړه. نو استاد جي خوا کې یو انډه پرته وه نو هغه یې راوچته کړه نو هغه سره پیاز پروت و نو هغه پیاز داسې راوچت کړه. استاد جي ورته وایي چې بس تا ګټلې ده بس صحیح ده ته خو ډېر لوی عالم یې خو ته خو ډېر پوه انسان یې بس صحیح ده زه به تا ته آینده لپاره غږ نه کوم بس ته برابر ستا علم ښه پوره دی. شاګردان یې حیران شو چېرې دا لږمه خبره وشوه. ویې راغلو یو استاد جي سره خپل شاګردان کېناستل چې استاد جي دا څه مسله وشوه د دې ذهنیت خبره ته کوم که نه چې الله رحمان رحیم دی د څوک چې کوم دی نو د الله پاک د حکم نه یو شانتې روان شي څوک دی نه بل خواند روان شي اخستې نوګي لکه څنګه چې دی مخکني کس کړی وه. ورته وایي استاد جي ته وایي دا تاسو څه وکړل هغه استاد جي ورته وایي چې ما دې معلومه و چې بھائی د سره څومره علم دی نو ما ورته وایي چې الله ګورې یو دی نه ما ته وایي چې دویم ورسره ګورې پیغمبر هم دی الله سره چې پیغمبر ونه مني بیا کار نه کېږي. نو ما ورته وایي چې ګورې د اسلام 15 ستنې دي پنجبینا دي نو هغه ما ته څوک داسې کو چې منګولې پې کلکول غواړي. ما ورته انډه راوچته کړه چېرې دا ځمکه ګول ده نو هغه ما ته پیاز راوچت کړه چې نه ګول خو دا خو دا ځمکه یو د بل د پاس سره لکه د پیازو د پرو په شان دی. هغې ورته چرسي ته چې کوم دی نو خپلو ملګرو ویره څه ووایې تا استاد جي ته څه ووایې او دا استاد جي تا ته څه ووایې په دې خو م لږ پوهېږه که نه. هغه ورته وایي استاد جي ما ته داسې کړه چې یو لته به دله درکړم نو برابر به دې کړم. ما ورته وایي چې زه به دله 2 درکړم. استاد جي وایي چې ګورې څپېړه به دنه وباسم که نه نو ګورې د دې حجرې نه به دې وباسم نو ما ورته وایي ما سره هم ګورې زه سوک به دنه وباسم. استاد جي ما ته چې کوم دی نو انډه اوچته کړه چې بس د خوراک دپاره دا کافي ده. ما ورته وایي چې یوازې په انډه کار نه کېږي پیاز به ورسره هم خوري. هغې ورته وایي ښه وی بس استاد جي په دې باندې دوکه شو. هغه ورته وایي بس دا زما د استاد جي درمیان خبره وه بس لړه ختمه شوه بس استاد جي ومنله که نه چې زه ښه پوهېږم. هلته کې استاد جي چې کوم دی نو ترې څه واخېسته چې دا ډېر پوهه سړی دی چې ما ته داسې کوي نو زه مقصد دا دی په علم پوهېږي او هغه خپل ذهن مطابق د چرسو